فمخکې رکوع کې د یهودیانو اهل کتابو قباحتونه بیان شو. پس په دې رکوع کې د دغه یهودیانو اهل کتابو قباحتونه ذکر کیږي. موسی علیہ السلام خپل قوم ته د الله پاک انعامات ذکر کړل چې تاسو ته الله پاک ډېر زیات انعامات درکړي، کاغه دیني دي او که دنیوي دي، تاسو ته الله ډېر فضیلتونه درکړي دي. اوس دغه نعمتونو ته وګورئ، د الله پاک عبادت ادا کړئ. عبادت تاسو وکړئ او هغه عبادتونه کې یو عبادت داسې دی چې ستاسو کومه ځمکه ستاسو کوم ځای دی، شام، فلسطین، هغه ځای ستاسو نه عمالقو قبضه کړی دي. اوس د هغې د جهاد دپاره تاسو عبادت وکړئ، کوشش وکړئ چې جهاد وکړئ. موسی علیہ السلام 12 کسان ولیږل چې تاسو د دغه خلکو حالات بیان کړئ. خدا دا چې تاسو حال کړه د هغه ځای د خلکو ووینئ، واپس راشي نو خلکو ته به حل نه وایي، قوم ته به نه وایي چې د عمالقو خلک څنګه. دا بني اسرائیل 12 کسان چې واپس رالل، دې کې 2 کسانو هغوی پکې حال اونوي او دې 10 کسانو حال قوم ته بیان کړو. یوشع ابن نون علیہ السلام او کالب ابن یوقنا دې 2 پکې حال قوم ته اونوي، صرف موسی علیہ السلام ته حال بیان کړو. او د نور ټولو وته لاړ نشي، د ګورډر غټ غټ خلک ته مالدار دي او بادشاہان دي او جنگجو دي، لاړ نشي. موسی علیہ السلام دوی ته وی چې جهاد ته ځو، ایوته د عمالقه غټ غټ خلک ته ترکمه چې دا وتل نه مونږ کلی ته نه ځو. 2 کسانو چې دا چا حل نو ویل دي بني اسرائیل ته ګوره تاسو غالب کیږي، جهاد ته بلاو شو چې دروازې باندې ورلو عمالقه تختیزه پریږدي. دې خلکو دي موسی علیہ السلام ته وی یاره مونږ بالکل جهاد نه ځو، ترکمه چې تلال شو دا ځای خالق لال بشو، او که جهاد د زین تلال شو استاد مشرور دي تاسو لال شي نور جهاد لمونږ نه ځو. موسی علیہ السلام د الله پاک نه سوال وکړ، یا الله زه خو صرف د خپل ځان او د خپل رور اختیار من یم، جهاد ته بلال شو، خدا قوم نه ځي، زمونږ د دې په منځ کې تفریقه راوله. الله پاک آیت نازل کو چې 40 کاله به دا خلک په دې ځای کې حیران سرګردان پراتی په مغه شان وشوله. 40 کاله دی په میدان تیه کې سرګردان پراتو، ال د میدان نه اوتل چې جهادونه وکړل او الله پاک د دې توبه قبول کړه. نو فرمایي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَجَوَ مُوسَى علیہ السلام خپل قوم ته یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، یا قوم زما تاسو یاد کړئ نعمت د الله چې کړی دی په تاسو باندې. اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا، ځکه چې ګرځولې تاسو کې پیغمبران، تاسو ګرځولې بادشاہان. وآتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين، او تاسو درکړي الله پاک هغه نعمتونه چې نه دي ورکړي چا مخلوقاتو ته. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، اے قوم تاسو قوم زما تاسو داخل شي هغه ځمکې ته چې الله پاک تاسو د پاره مقرر کړی دا، پاک ځمکه ده. ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، او تاسو مو واپس کیږي په خپل پوندو ون تاسو وګرځي تاوانيان. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين، دلوی موسی علیہ السلام په دغه ځای کې یو سرکشه قوم دي.
وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها او یقینا من داخلي گو دغه ته ترکم چې دا خلق د دین او ترنوي فإن يخرجوا منها فإنا داخلون پس کله چې دی کچر دی او تل د دې زین په خپل باندې بیا به موږ داخل شو دا سین زو خپل کلیتا قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب او غد وکسانو چې غیر دل د الله پاک نه چې الله پاک انعام کړو په دې دواړو باندې چې تاسو داخل شي دي خارتا فإذا دخلتم فإنكم غالبون پس کلم چې تاسو اعمال قو باندې ور داخل شئ تاسو دا غالب وي وعلى الله فتوکل ان کنتم مؤمنین او په الله پاک توکل کی چې تاسو مؤمنان یو قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها ویدی بنی اسرائیل موسی علیہ السلام یقینا من داخلی گدی خار ترکمی بگی دا خلق موجود وی فذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون پس تلار شاستا خدای دلار شای سلام شروع لاش تاسو جهاد کے من بدل تناسو قال رب انی لاملك الا نفسي واخي وی موسی علیہ السلام اے رب زما بے شک زما مالک تے مگر خپل ځان او ضرور فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين پس تجدائی راولا پما بین زمنگ و زمنگ دندنا فرمان باغیان و قوم کی قال فإنها محرمت علیم 40 سنة اللہ پاک او فرمال یقینا دا غزمکا دا بندر پدیبان سلوی احکالا یتیہون فی الارد فلا تاسع للقوم الفاسقین دی بسرگردانی پدیزمکا کی تم خپکی گا پا قوم فاسقانو واتلو علیہم نبا بن آدم بالحق پمخ کی رکوع کی د موسی علیہ السلام د دور د نافرمانو ذکر اوس په دې رکوع کی آدم علیہ السلام د دور د نافرمان ذکر دی آدم علیہ السلام یوزبیو داغنو مقابل او بلزیو داغنو محابیل آدم علیہ السلام د شریعت مسئلہ داوا برغونی بچی و پیدا کېدل نه چې کوم دوه بجوزه پیدا شه بخپل منس کې رور خورو او چې مخ کې رستو به کوم پیدا شي نه هغه بداسي لکه د تر بچي دا مخ کې نور واستانو سره باندې کا کېدا خو چې په یوزه ور سره کوم رور سره خور پیدا شو نه دا به خپل سکه خور شمار کېده د سر باندې کا نه کېده دا آدم علیہ السلام یو بچیو دا غنو مقابل دا قابل خور و دا غینو اقلیما دا خیستوا بل رو دا آدم علیہ السلام و دا غنو محابیل دا غدا خور نم البودا دا خیستن و بدرنگو طریقه خداوا چې د قابل خور سره حابیل نکاو کې او د حابیل خور سره قابل نکاو کې خو قابل وی زما خور خیستنه او حابیل خور خیستنه نه نو هغه سره نکاح په دې بدل کې نه کوم لہذا زه به خپل خور سره نکاح کوم اقلیما سره به نکاح کوم آدم علیہ السلام دې ته زیات نصیحت وکړو خودی کې دا قابل ډیر سرکش و قابل لګړو چلو کار کو شپون کېو او حابیل زمیدار آدم علیہ السلام دوی ته وی چې تاسو لږ صدقه وکړئ قربانی پیش کی چې دا چا قربانی قبول شاغه سړی و په حق باندې قابل یو ګډ راوست په میدان باندې کې خودو او حابیل غنم راوړل په میدان باندې کې خودل مخکې بدا قربانی قبل دو علامه دا اسمان نه اور راغی دا کم مال بچی قبل دنا غبد اور خړه به ختم شو د دوانو په میدان باندې خپل قربانی پیش کړي د قابل ګډو
روغ جوړ پاتې شو او د حابیل صدقه غنم هغه اور وخوړل هغه صدقه قبول شو حابیل په حق باندې او قابیل په نه حق باندې قابیل شرمنده شو نو خپل رور ته وی چې تا به زمړ کوم دی حابیل وته دا خدای الله خوخه د چا صدقه قبلی د چا نه قبلی زما پکې کوم قصور دی خدا درته یو که تمام مرکز درته سم نه زما روري خدا درته یو که تمام مرکز نو ګری ګناه ده شیطان وته طریقه خودل چې دا رور دې مړک شیطان خدا په خوان زموږ دنیا نه کې دشمن دی حابیل یو ورځ ملاست قابیل غټ کانه اوچت کو سرته او تلاوات چوک په لوري مړک پمغ د ازمک اولنی قاتل قابل لی قیامت تا پوری سمرا نحق قتلون چکی د دی بنیاد قابل خودری دا هر قتل سزا با قابل تا ملاویگی بنیادی خودری چکل حابیل مڑکو بیا دا خخورو دا پنکولو طریقه نورتا زکر دین اوڑان دی مڑی نو شوی چاگه دا پنکلو چه پتا ہوتا لگی دا چل نورتا ځان سره به صادر کې رور په پند باندې تړل روان کړي به چرته ودو سره به ضرور غلاش کړو یو ورځ ناس دی وی کتل یو کارغه دی بل مړ کارغه خخې په پنجه ولا کندو کړ خورې په اور واچول خپل کارغه مړ یې پټ دو کتل دته چل زکه دا مړ خلک خخې داس دې دې کې افسوس وکړ خپل کار باندې پیمانه شو رور خاخ تدی وجنا اللہ رب العالمین فرمائی چمنگ دا حکم فرض کړی چاچو بی گناہ سړی مړ کدا دومره لوی جرم دی لکه چټول انسانانه مړ کړی او چاچ د مرګ نه بچ کدا دومره لوی ثواب دی لکه چټول انسانانه د ثواب د مرګ نه بچ کړ جون دی ورکړ او بیا اللہ پاک دا قطاع الطریق سزاگان ذکر گئی پا دیلارو چناس دی دا اغلاگان کی نشپینا وقت یا دورزی ٹیم بے ٹیم ہوتا مناسب کار اغلاق کی دا دی اغلاگانو طریقی ہوئی کدی قطاع الطریق صرف پلار بان خلق کیا رہی دویم پلار باندنا سے سڑی مڑکئی خوزتی اخلی نا دریم صرف مال تے اخلی سڑی نا مڑکئی او سلورم مالم اخلی او سڑیم مڑکئی نو دا سلور وانو سزا اللہ پاک جدا جدا ذکر کئی کہ خلق کیا رہی دا مسلمانانو حکمران دا قطاع الطریق با جیل کی واجی که خلقنا مال اخلی لاز خبت دوار یو یو کٹ کی که خلق مڑکئی نبیا بدا قطاع الطریق قتل کریشی او کنا مال مخلو خلق مڑکئی نبیا با قتل کریشی او دریو رزو پوری بدی پانسی زوڑندوی چه خلق تی عبرت حاصل کی او دا کسان دی چې الله پاک دی سره د خپل اعلان ته جنگ کړی دی قطاع الطریق درې کسان یو قطاع الطریق دی یو د اولیاء د نیکانو خلقو دشمن دی او بل سودخور دی الله پاک د او تاسو دی ګناهونه اوساتي نو فرمایي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ او طول پیغمبر علیہ السلام پدی باندی واقعات دو بچو آدم علیہ السلام پا حق باندی اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر ہر کلچ دی دوار وڑان دکڑ قربانی پس قبول شد یو قربانی و قبر نشد دویم قربانی قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين دی قابل دی حابیل تی جتا خام خام مرکم حابیل تی قبری اللہ پاک قربانی دا غچا
قبلوی اللہ پاک قربانی دی کہ وہ زمان سے قصور ندی دا خدا اللہ پاک دا طرف نا قبل ولدی دا نیکانونا لئن باسطت الی یدکا باسطت دلتا و باسطت نوی توا تاکی مدغم شوی دا ندی توی ادغامی متجانسین او متجانسین ناقص وتوی د توا او د تا مخرج یو دی لیکن دی کی دا توا کار کیږي د توا چې کوم هغه صفت اطباق دی او استعلاء ده نه او استعلاء اطباق پکې دواړه دي داغي هغه غټوال صفت بدی کې کار کیږي نو دا څه ویل شي لئن بسطت طاب پکوی پتا غټواله به ښکارا کې او نو بادا کې تا کچری توګ دې الیما ته د خپل لاته تقتلنی د پاره تمامر کی معنا بباسطن جنیم وګدون کی ید خپل لا سلیکتا تلقتل ک جتا مړک ان خاف الله رب العالمین یقین زیریګم د الله رب العالمین ان یرید بشک زوال من تبو بیس می چتو لگیا شي زما په ګناه وې په وخت چې په خپل ګناه فتكون من اصحاب النار تبشید جهنم یاننا وذالک جزاء الظالمین او دا بدل د ظالمانو فتوت له نفسه قتلاقي پس راضی شو د نفس خپل قتلاقي په قتل کول خپل رور باندې فقتله فاصبح من الخاسرين پس د قتل کړه خپل لور دیغه توانیان نو فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه فصلى پاک ولېږي یو کارغه د پاره يبحث في الارض چې پنجي والي پزمک کې ليريو د پاره دي چې اورخي دی قابل تا کیف یواری سو تاقی چې څنګه دی پټي اغلاش تخپلور قال یا ویلتا قابل او افسوس زما لپاره عجزت ان اكون مثل هذا الغراب آیا عاجز شم د دین چې شم پشان د دې کارغه فواری سو تاقی پس پټ کوم اغلاش تخپلور اخي فاصبح من النادمين یو ګرځي تا پیمانه خلقنا من اجل ذلك دوجدي واقعنا كتبنا على بني اسرائيل من لكل مقرر بني اسرائيل باندې انه من قتل نفسا بغير نفس يقينا چا قتل کیو نفس بغیر د نفس بغیر د ګناه د قصاص او فساد فی الارض بغیر د فساد د ځمکې چې غره جم دي یا ارتداد دي فكانما قتل الناس جميعا پس گویا چې د قتل کړ ټول خلق نو نحیا فكانما حي الناس جميعا او چا مسلمان بچ کې دا مرګ نه گویا چې د ټول خلق ژوند کړ ولقد جاءت رسلنا بالبينات او پتاغي سم لګلو جاءت رسلنا بالبينات راغلو دوی ته پیغمبران واضح دلایل باندې ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض مسرفون بیا یقینا دیر زیاد ددی بنی اسرائیل بعد ذالک پس ددی نه فلم دی پس مکه کی لمسرفون خامخا زیاد کون کی انما جزاء الذين يحاربون الله یقینا بدل کسان چې غي جګړه کی د الله سره ورسول د الله پاک سره او يسعون فی الارض فسادا او دې کوشش کی پس مکه کی د فساد ان یقتلوا دی قتل کړي شي او یصلوا جادي پانسی کړي شي او تقطع دی ماجرهم من خلاف یا دې قتل کړي شي د دې لاس سره په دیو بل نه بدل او ينفو من الارض دي جلا وطن کړي داس مکینا ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم دا دې لپاره سوی د دنیا د آخرت کې بیا عذاب دې لپاره الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم مگر هغه کسان چې توبه واسي وړاندې د استاد ګیره ورونه فعلموا پستاسو فیشن الله غفور رحیم بیشک اللہ پاک بخون کے مہربان دی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلہ پمخ رکو کی دا قطاع الطریق دغلان و ذکر اشو اس بدی رکو کی داغین علاوہ دا نور عام غلا ذکر دی اللہ رب العالمین دا طول اول کامیابی بنیاد ذکر کی چې مومنان تاسو کامیابی حاصل کی تقوا اختیار کی او دویم الله پاک تا د نزدېکت لار الټوي دریم د الله پاک په لار کې jihad وکي
بیا د قیامت پر ورځ د کافرانو رسوایی ذکر کیږي چې دا کافران د قیامت پر ورځ کدا ټول دنیا په فدیه کې ورکی چې ځان په آخرت کې د عذاب نه خلاص کی نو د دې د فدیه الله نه قبلې چې د عذاب نه بچي بل د قیامت پر ورځ به دا کافران کوشش کوي چې د جهنم نه اوځي لیکن دوی به بالکل نشي وتی بیا د غل سړی او د غلی زنانا داغي سزا ذکر کیږي غلا ستوي سرقه یو محفوظ مال بغیر اجازت اخیستل دا سرقه ده شرایط د سرقې سودی نو علما فرمایي څلور شرایط د سرقې دي چې د غل نه لاس کټ کیږي یا خپه کټ کیږي نو د دې څلور شرط دي اول دا چې دا مال د غلا کړی وي دا به د دې کس انفرادي مال وي د ټول ملک سیس به نه غلا کړی لکه زمونږ استاد د وطن عمران خان چې خزانه غلا کړی دا او بلکې هغه ډېره قیمتي غړې هم پټه کړی دا داسې بني د چا ذاتی مال به غلا کړی دویم دا مال به محفوظ وي نو محفوظ کېدل یا په څوکیدار راځي او یا دا محفوظ کېدل په ځای سر راځي چې ځای کې تاله ورته واچي دا محفوظ شي او دریم دا مال چې دا به اجازت رالی که په اجازت راواغشت نو دا بیا غلا نشو او څلورم دا غلا چې کینو دا غل به په پټه کې که په ښکارې کې ناغې ته بیا غصب وي او یا ورته ډاکه وي چې مخکې کوم ذکر شو قطاع الطریق هغې ته بیا دا سرقه نه وي نو دې څلورو شرایطو که چا غلا وکړه نو د دې انسان نه بلاس یا خپا د ګټې نه ښکته خپا د مړون نه ښکته لاس دې کې به یو کټ کولی شي خو دومره څیزې چې غلا کړي وي چې هغه د 100 درهمو برابر وي نن سبا د 100 درهمو د چاندې اندازه 2 تولی 2 تولی 19 تولی دو تولی 19 ماسی چاندی 2 تولی او 19 ماسی په یو توله کې غالبا 12 ماسی وي نو چې 19 ماسی او د 2 تولو عمر سیس چاغلا کو دغه شرایطو سره برابر او اسلامي حکومت په ددن الله سکټ کوي چې د دین نن سبا ورځ کې تقریبا جوړیږي 3.5 روپے بلکې 15,000 روپے خوشاته نه جوړیږي لکه 15,000 روپے سیس چا په دې شرایطو باندې غلا کو اسلامي حکومت په تن الله سکټ کوي یو زموږ استاد د وطن حال لی کپلکونو اربونو باندې مغلو شي اسلامي حکومت دې نو غل نه سو کلاس نه کټ کوي هغه پکې لګي خلکو لمر کې رشوت مشوتیو چلی غل سبب یا کولو کوي بیا الله رب العالمین فرمایي چې یو سړی غلا نه توبه وستله اگر خپل سرقی والا سیزی واپس کو توبه وستله الله پاک غفور رحیم د توبه معافیو کی بلې کافران نبی کریم صلی الله علیه وسلم تب تکلیف رسول تکلیف به په دې طریقې سره رسول چې دې کافرانو باندې نبی علیہ السلام او مسلمانان ته موږ مسلمانان یو لیکن دا مسلمانان نو دا منافقان خو جاسوسان د مسلمانانو خلاف به د خپل کافرانو د پاره جاسوسي کوله بل دی به دروغ وي رشوتونه به اخیستل حرام مال به خوړو نو کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې او فیصله کوله دوی وته لکه مثال یو پیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته يهوديانو مولیانو کعب بن اشرف عبد الله بن سوریا مولیانو په مسله راوړه چې دا مسله زمون په حق کې وکا نو موږ به ایمان درو
الله پاک نبی علیہ السلام ته وحی نازل کړه چې فیصله په انصاف کوه د دې په حق کې مه کوه او دا رشوت خوار دي حرام خوار دي دوی په دې حرامو باندې د خپلو عوامو نه پیسې اخلي لہذا ته انصاف سره فیصله وکړه بل د دې سره کتاب تورات موجود دی په خپل کتاب هم فیصله نه کوي دا دومره ظالمان دي نو فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے مومنانو تاسو یریږئ د الله پاک نه وبتغوا الیه الوسیلة او تاسو لټئ الله پاک ته ذریعہ او لار د نزدېکت وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون او تاسو جهاد وکړئ د الله پاک په لار کې د پاره دي چې تاسو کامیاب شئ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض بشکا کسان چې کافران دي کچرشی دوی د پاره او تمام سيزونه چې پزمکه کې دي جميعا ټول مثله مع پشان د دي ور سره نورم شي ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم د پاره دي چې دي فدیه ورکی په دې باندې د عذاب د قیامت د ورځې د بیس کله قبول نشي دینه ولهم عذاب الیم او د دې د پاره عذاب دردناک یریدون ان یخرجوا من النار اغواړي دی بغواړي چې وزید جهنم دا اور نه او ما هم بخارجین منها او حال دی چې نبوي دی وتون کې د اور نه وتی به جهنم نه نشي ولهم عذاب مقیم د دې د پاره عذاب د همیشه والدي والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله غل سړی غل خزا تاسو کټ کی د دوی لاسونه جزاء بما كسبا نكالا من الله دا بدلا د دوی د غلا د عبرت د طرف د الله والله عزیز حکیم الله په غالب حکمت والا ذات دی فمن تاب من بعد ظلمه واصلح چاچه توبه واستلا پس د غلانا او ځان صحیح کو فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم پس بشک الله پاک رحمت بنازل کی پد باندې بشک الله بخون کی مهربان دی الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض آیت نبی کی بشک الله پاک د پاره بادشاہی د اسمان د زمکو دا يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء الله پاک عذاب ورکی چاته چوغواړي بغنه کی چاته چوغواړي الله على كل شيء قدير الله پاک پارسی باندې قادر دی یا ایها الرسول يحزنك الذين يسارعون في الكفر اے پیغمبر علیہ السلام خپدنه کی تعالی کسان چې جلدی کی په کفر کې من الذين قالوا دا کسان چې غوي آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم چې موږ ایمان نړۍ په خپل خلو باندې او تصدیق نه کړی د دوی زړونو ومن الذين هادوا کسان چې يهوديان دي سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا سماعون للكذب دی جات اوریدن کی عادت مند دروغ دی سماعون لقوم آخرین لم یاتوا دی جاسوسی کی دا قوم دو پارا چه ندی راغلی تاتا یحرفون الکلمه من بعد مواضعه دی تحریف کی دا کلمه دا خبر زائرنا یقولون دیوائی ان اوتیتم هذا فخذوه تا مشرانو تی کدا سی مسئلے در تا بیان که بیامنی وَإِن لَمْ تُؤْتَوْا فَاحْذَرُوا او کچری دا سی مسئلے بیان نکڑ بیامنی ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا چاته چې الله پاک وګواړي گمراه کول داغه هیڅ مالک نه داغه پاره عذاب د الله پاک نه بچ کوونکی فلن تملك له پس مالک نه له داغه پاره من الله شيئا الله پاک د طرف نه هدایت یعنی چې الله پاک یو سړی نوی پلا رکړي پیغمبر علیه السلام ته نشي پلا رکولي اولئک الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم دا خلق دی چې الله پاک نه غواړي چې پاک کی د دوی زړونه لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الاخرة عذاب عظیم د دوی د پاره وي په دنیا کې عذاب په دنیا کې رسوایی دوی د پاره په آخرت کې عذاب لوی سماعون للکذب دی جات اوریدن کی د دروغ دی عادت د دروغ دی اکالون للسخط خورن کی د حرام مال دی حرام خوري رشوت دی خوري فإن جاءوك فاحكم بينهم وعرضانهم پس که چردوی رالل تا تت پیسلو که بما بین ددی کیاتنا وخواړوا وإن تعرضانهم که چرتا مخواړو ددوینا فلن يضروك شيئا اسر نشدر رسول تاتا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط
کچرتا فیصله کوله په مابین د دوی کې نو فیصله کو په انصاف باندې ان الله يحب المقسطين بشک الله پاک من ساتي د انصاف کوونکو سره وكيف يحكمونك وعندهم التوراة او دی بسنگ تا حکم جوړ کې فیصله وو کې پتا باندې دوی سره تورات موجود دی فيها حكم الله چې پای کې د الله فیصله شتا ثم يتولون من بعد ذلك بیا دی اراض کی پس د دینا وما اولئک بالمؤمنین او نه دا خلق ایمان والا خلق ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور پمختی رکو کی د دی یهودیان عیسیانو قباحتنا هغه بیان شو اوس په دې رکو کی بیا د دی یهودیانو او د عیسیانو قباحتنا ذکر کیږي دی یهودیان عیسیانو کی او مسلمانانو کی الله رب العالمین آسمانی کتابون را لېږلي دي تورات الله پاک نازل کړ او دی یهودیانو ته حکم وکړ چې تاسو به د دې حفاظت کوئ د تورات د حفاظت ذمہ داری الله په دوی باندې واچولا دوی هغه حفاظت سرته ونرسو او په تورات کې تحریف کو د ځان په کې لیکلو بیا د قران مجید د حفاظت ذمہ داری الله پاک په خپل باندې واقعستلا د دې وجنا په قران کریم کې هیڅوک د تحریف جرأت نه لري تورات کې د ځان نه لیکل کول پاغي باندې پیسې واخستي بیا قانون د مساوات ذکر کی دی اهلی کتاب کی طریقه داو چې مالدار سړی به ظالم او غریب سړی به مظلوم د بنو نذیر او د بنو قریظه قبیله د يهوديان بخپل منس کی جګړه وي بنو نذیر والا مالدار او بنو قریظه والا غریبانان دی بنو قریظه کله دوی سړی به قتل کړی شو ناغه د پاره قصاص نو او د بن نذیر سړی که به قتل کړی شو د یو قتل په ځای به دوه قتلم کول او د غین علاوه به ت کجرم اغشتي او یا وسق کجری چې یو وسق دا تقریبا 5 منه دی یو وسق دا 5 منه او لسیر راځي غالبا دا کجری به امتیا غشتي یعنی دیت به امتیا غشتو او د یو سړی په ځای به ته دومړه کول او د بنو قریظه سړی به قتل شاغله به صرف دیت ورکو دا کجری به ورکولی او داغه د قتل قصاص بنو نو الله رب العالمین فرمایي چې په دې باندې په تورات کې ما دا مسله پر اسکړی وا چې قصاص کې برابر والی د غریب سړی قاتل او د مالدار سړی قاتل برابر دي یو سړی کوم سړی قتل کوم دا بمړ کیږي دا خو نه چې دا مالدار دا بنمړ کیږي د غریبانو بمړ کیږي لکه نن سبا د ظلمونو داستان نن چې قاتل مالداری هغه نه مړ کیږي او چې قاتل غریبي هغه زر مرشي ولی وې د قتل کړو چې مالدار کړي سبا هغه بدمعشي او هغه شان کولو ګرځي قانون د مساوات نشته چې کوم د اسلام قانون دی او بیا الله رب العالمین خپل انعامات په دې بنی اسرائیل باندې یادای چې دې تمنګ بیا عیسی علیہ السلام را اولېګو او غلم کتاب انجیل ورکړ چې هغه کې د تورات تصدیق او د هدایت کتابو د بارا دي چې د خلق په دې فیصلو کې لیکن دې کتاب باندې فیصله ونکړه دا غیر بعد د قران کریم نزول الله پاک ذکر کوي چې دا تورات انجیل زبور د ټولو تصدیق کوونکي دي بل دا يهوديان چې تا ترال چې ته زمونږ د طبيعت مطابق فیصله وکړه نو موږ به ایمان وروړو نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمایي چې د دې خبره ممنه
فیصله کوا د حق موافق فیصله حق کوا کدی ایمان روړو ډیر ښه که ایمان روړو پاغي باندې ته مکلف نی او بل دادی چې تا نه کوم فیصله واړي د خپل طبیعت مطابق لکه څنګه چې عبد الله ابن سوریا د رجم په مسله کې غلطه فیصله کړو څنګه چې کعب بن اشرف د قصاص په مسله کې غلطه مسله کړو تر دې مرګتیا مکوا ځکه دې تانا د دور د جاهلیت فیصله غوړه فیصله مکوا الله جل شانو فرمایي اوس په قران کریم کې د مساوات قانون دی مالدار غریب په اسلام کې برابر دي په قوانینو کې اسلامی قانون کې د مالدار او د غریب د پاره قوانین یو رنګ دي لیکن چې اسلامی قانون نه د مالدار د پاره قانون جدا کیږي او د غریب د پاره جدا کیږي لکه زموږ استاد په دې وطن کې مالدار سړی کم جرم کې داغه جرم نه ګڼل کیږي او که غریب سړی جرم کې نه داغه جرم بیا دومره وي چې هغه بیا ختميږي نه دا قانون د اسلام نه دی که د اسلام قانون وي دا ظلمونه بیا نه وي نو فرمایي ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور یقینا من نازل کړي تورات چې به هدایت او رڼا دا قائد وا يحكم بالنبيون الذين اسلموا فیصله وکي پدی باندې پیغمبران اسلموا للذين اسلموا اغا پیغمبران اسلموا چې هغه تابعدار د الله پاک د حکم او د کتابو للذین د کسان فیصله وکي هادو چې يهوديانو والربانيون والاحبار او پیران او علما د يهوديانو دی وهم فیصله کوي په دې کتاب باندې بما استحفظوا من کتاب الله وكانوا عليه شهداء په سبب د دوی چې د دوی مطالبه د حفاظت د الله د کتاب شی و دی په خپل خبره باندې گواهانو چې د دې حفاظت ومنکو فلا تخشوا الناس واخشوني پس تاسو مې یریږي يهوديانو مليانو د خلکو نو یریږي د مالا ولا تشتروا بیااتی ثمنا قليلا او تاسو ماخلی په مقابله د آیاتونو زما کې قیمت کم ومن لم يكن بما انزل الله او هر هغه څوک چې فیصله نه کړي د الله په کتاب باندې فاولئک هم الکافرون دا کسان چې دي کار د کافرانو دي کاقیده دا مسلې د حقانیت وا لیکن بیا انکار کو مخالفت کو کافر نه دي کار د کافرانو دي او کله الله د کتاب فیصله نه منلا نو بیا کافر دي وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس او موږ مقرر کړو په دې يهوديانو باندې په تورات کې چې بشکا یو نفس برابر د بل نفس په قتل کې په قصاص کې والعين بالعين واسترګ د سترګې سراولن فبالانف او پوز د پوز سراول اذن بالاذن او وقت د وقت سراول سن بالسن او غاغ د غاغ سراول جروح قصاص او په زخمونو تم قصاص دي فمن تصدق به فهو كفاره الله چا چې صدقه وکړه په دې قصاص کې د پاره کفاره د ګناهونو شو عمل لم يكن بما انزل الله او رسول چې فیصله نکړي د الله په کتاب باندې فولکم ظالمون د کسان ظالمان دي وقفینا على طالب عیسی ابن مریم او من پر لپسیر علی ګلو د دې عیسی ابن مریم علیه السلام د موسی علیه السلام او بنی اسرائیل پیغمبران نه بعد موسی علیه السلام را لګلو مصدقا لما بين يديه من التوراة چې تصدیق کوونکی دا کتاب چې ابي سره دی چې تورات دی واتینا الانجیل فيه هدى ونور او موږ ورکړی عیسی علیه السلام ته انجیل چې کې هدایت او رڼا ده ومصدقا لما بين يديه من التوراة او تصدیق کوونکی دا کتاب چې د دوی سره دی چې تورات وهدى او هدایت او موعظه او نصیحت للمتقین د پرهیزګارو وليحكم اهل الانجیل او پکار چې فیصله وکړي اهل الانجیل بما انزل الله پاک کتاب چې الله پاک نازل کړی پې کې فيه باغی کې کوم فیصله چې الله نازل کړی ومن لم يكن بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون هر هغه څوک چې فیصله کړي د الله پاک په کتاب دا کسان نافرمان دي وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب
او موږ نازل کړی تا د پیغمبر علیه السلام قرآن په حق باندې تصدیق کوونکی لما دا کتاب بین دې من کتاب جدي سره دې کتاب ومهيمنا علیه او نگهبان دي په کتابونو چې دوی سره د تورات انجیل باندې فاحكم بينهم بما انزل الله پس ته فیصله وکړه په مابین د دوی کې په طریقه په کتاب چې الله نازل کړی قرآن ولا تتبع هوا تابعداري مکو د يهوديان د خواهشاتو اما جاءك من حق ذکر چې تا تراغلی دي حق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا دار چا د پاره مونږ ګرځولې دي شریعت او لاره ولو شاء الله لجعلكم امه واحده او که چېرې غوښتي الله پاک خامخا به ګرځولې تاسو ټول یو امت د یو پیغمبر ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات لیکن الله پاک امتحان کی پتا سو باندې فاسه چې درګړي تاسو ته پس نیکی کوي وړاندې والي کې د نیکه پکار کې ال الله مرجعكم جميعا دی الله پاک تر ته پس تاسو ټول دا ينبئكم بما كنتم فيه تختلفون پس الله پاک به خبرداري درکې تاسو پس او دا غزه چې تاسو به کې اختلاف کوي وانا کوم بینهم بما انزل الله او دا چې ته فیصله وکړه په ما بین د دې کې پاک کتاب چې الله نازل کړی ولا تتبع هواهم تابعداري مکو خواهشات د يهوديانو واحذرهم ان يفتنوك عن بعد ما انزل الله اليك او تزان بچ کر دین چې دې فتنه کې وانه چې تا د باز احکامات چې الله پاک نازل کړی تا ته فین تولوا پس کې چې دې اعراض وکړو فعلم پس تفیش انما يريد ان يصيبهم ببعض ذنوبهم بیشک الله پاک غواړي چې تکلیف کې واچي دوی په بازي ګناهونو په سبب د بازي ګناهونو د دوی وان كثيرا من الناس لفاسقون یقینا ډېر ځات خلکونه فاسقان نه فرمان دي او په حکم الجاهلیت يبغون اي حکم د جاهلیت دی غواړي او مناصر من الله حکما لقوم يوقنون او سوق دې ذات خدای الله پاک نه فیصله کوي د قوم د پاره چې یقین ساتي يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء مخکې رکوع کې د يهوديانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د کتابونو مخالفت بیان شو اوس په دې رکوع کې الله پاک مؤمنان د دې يهوديانو سره د محبت ساتلو نه منع کوي یو بیر حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ ورزو چیزد اللہ پاک و دا پیغمبر علیہ السلام دا پارا تمام تعلقات دا کافران سر پریک دم رئیس المنافقین ابی ابن سلول وی چې زه خود د يهوديانو سره دوستانه برقرار ساتم ځکه د زمانه د حالاتو څخه پته نه لګي نو الله پاک د آیاتونو نازل کړ چې مؤمنان د دوی سره محبت نه ساتي که چا د يهوديانو سیان سره محبت ساتو دا بداغینه شمار کیږي او دا منافقان د زمانه د حالاتو پته نه لګي الله رب العالمین با ډیر زرته مسلمانانو باندې خوشحالي راولي دا منافقان بخپېمانه شي او دا منافقان د مسلمانانو په باره کې دا کافران د مسلمانانو په باره کې ډېر قسمونه خوري لیکن د دوی دا قسمونه د دوی ایمان نشته نو قسمونه دوی ته پیدا نه ورکوي کامیابي هم د مؤمنانو ده بل الله جل شانه فرمایي کہ وہ مسلمانان کے کم خلق مرتد شو اللہ پاک بر دین آباد دا مسلمانان دا پارا دا سے خلق پیدا کی چاگا بنے کان وی اگا بداسی چی مومنان سر بمین ساتی اللہ سر بمین ساتی کافران سر بنفرت ساتی دا اللہ پاک پلار کی بجہاد کئی او دا چا ملامت گر دا ملامتیان بیرن کئی کم انسان کا مرتد شو د خپل دین نه ور د نقصان د خپل ځان دی نقصان یې د دین او د پیغمبر علیه السلام نشته او بیا الله پاک د مؤمنانو د محبت دی اعلان کوي الله جل شانه استاس مسلمانانو سره مینه ساتي او چا سره چې الله پاک مینه ساتي دا بغالب وي نو الله جل شانه فرمایي
یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء اے مومنان تاسو منسی یہودیان سیان په دوستانه باندې بعض اولیاء و بعضی د دوی دوستان د بعضی ومن يتولوا منكم او چاچ دوستانو که د دې يهوديانو عیسایانو سره ستاسو نه فإنه منهم یقینا دا داغي نه دي ان الله لا يهدي القوم الظالمين بشک الله پاک دې تکي قوم ته جگہ ظالمان دي فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم فاستبوینا کسان چې هغه په ځلو کې بیماری د نفاق ته دي بجلدی کې د دې کافرانو په دوستانه کې یقولون نخشى ان تصيبنا دائره دی بغوال دی بوي چې مونږ یریږو چې راشي به مونږ باندې قات سالي او تکلیف فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عندي پس قریب ده چې الله پاک راولي په مسلمانانو باندې فتح او امر من عنده یا یو کار دا اللہ پاک دا خپل طرفنا دا سکارو کی چی بای سر دا منافقان اخکارشی یا فتح دا مکی راشی فیصبحو ولا ما صرف فی انفسهم نادمین پس دی بو گرزی پاس سباند چی دی پٹکڑی پخپل ظلن کی اخپیمانا دا کافران دوستانے پٹکڑی اخپل نفاقی پٹکڑی دی باند اخپیمانا شی ویقول الذین آمنوا او ویا کسان چی مومنان دی هؤلاء الذين قسموا بالله جهاد ايمانهم ايدا خلق دي چې دي بقسمونه خپل په الله باندې کله قسمونه انهم لماكم چې یقینا دي تاسو مؤمنانو سره دي حبطت اعمالهم د دې خلق اعمال شو بربادو فاصبحوا خاسرين دي وګرځي تاوانيان دا مسلمانان بعد د دې کافرانو منافقانو په باره کې تعجب کوي یا ایها الذین آمنوا من يرتد منکم عن دینی اے مومنانو څوک چې مرتد شو ستاسو نه د خپل دین نه دین پرې خو د عقیدې پرې خو دلا فسوف یأتی الله بقوم فزرد چې الله پاک براولي او داسې قوم یحبون چې الله سره به مینه ساتي ويحبونه یحبهم چې الله پاک بر دوی سره مینه ساتي ويحبونه دی به مینه ساتي د الله سره اذلت علی المؤمنین دی بندمی کی په مؤمنانو باندې اعزت علی الکافرین او سختی بکی دا مؤمنان په کافرانو باندې یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومۃ لائم دی بجهاد کی دا الله پاک پلار کی او نه بيدی کی دی ملامت یا د ملامت کوونکنا ذالک فضل الله یؤتی من یشاء دا فضل الله پاک دی ورکوي چاته چلو غواړي والله واسع علیم او الله پاک فراخ او ذات علم والا ذات دی انما ولیکم الله ورسوله بیشک الله پاک استاسو دوستی او رسول الله پاک هم استاسو دوستی والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة او هغه مؤمنان چې هغه ورکوي منځونه کوي او زکاتونه ورکوي وهم راکعون او دی الله پاک تعجز کوي الله پاک د دوی سره محبت ساتي او من يتول الله ورسوله او چاچی محبت ساتو د الله او د پیغمبر سره والذین آمنوا د مؤمنانو سره فإن حزب الله فسيقنا دادل د الله پاک تو یقینا دل د الله پاک هم الغالبون دی غالب کی دن کی دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.